دا هغه تاسو ته ما پیر صاحب جومات یاد کړو، دا بالکل پیر صاحب جومات دی او دا د پیر صاحب کور دی. دا او دا د پیر صاحب د کور باونډري ده. السلام علیکم بھائی دا 120 گز ځای دی، دې ځای نه واله د هغه ځای پورې دا مکمل، او بیا د دې باونډرۍ نه واله د دې ګټه پورې 24 فوټ ته داسې دی، او داسې چې بیا په دې لښتي باندې ورشي، دې لښتي باندې چې داسې ورشي د دغه ځای پورې تاسو ته ښیم، لکه دا د دې ځای پورې، دا دې ځای نه د دې ځای پورې دا دغه دی، لکه دې دیوال سره به یې ټچ کړي، د دې دیوال نه اپله چې کوم دیوال دی د دې ځای پورې نو دا جدا یو پلاټ دی. مثال تو پر 120 گز دا دی، نو 120 گز ته دغې نه اپله دا دیوال نه اپله وړوکی دیوال چې نه اپله دا 120 گز پلاټ جدا دی. دا دلته صوابي ټاون ورته وایي او ګلي نمبر 11 دی، او دا د پیر هغه کور د دلته نه بالکل صفا ښکاري جومات، او دې نه لاندې د پیر صاحب کور دی. دا ریړی صوابي ټاون دی، او دا مخامخ د ګلشن بونیر هغه علاقه ده چې د کمې نه موږ اوس دې ټایم کې رالو. او نو دا تاسو وکتو، دا د کیکر یو ښکلی غوندې بوټی پکې ولاړ دی، او د دې ځای نه والې لکه دا تاسو ته ما پیمایش وکړو چې هغه ځای پورې دا دې ځای نه والې هغه ځای پورې هغه دیوال سره پورې دا 12 x 45 لکه 45 داسې اوږد دی او 12 په داسې دا 120 گز ځای دی. نو که کوم به هیله پکاري نو موږ سره رابطه کولی شئ، او دغه پلاټ هم به ورله مناسب ورکو، لکه صبر چې زه بره وخیږم. دا پلاټ به ولم مناسب ورکو. دا پلاټ هم د دې ځای نه والې لکه دې سر نه والې هغه ځای پورې 45 دی، او په داسې چې راځي د هغه دیوال سره پورې خو نه دی خیر د دغه لږ رانږدې دا 24 فوټو لکه داسې باندې تاسو ته ښیم، لکه دا دیوال چې 24 دی په داسې د داسې نه په داسې باندې بیا دا 24 فوټ او داسې په اوږدوایي باندې دې ځای له چې راځي دې ګوټ له نو دا 45 فوټ دی. نو د دې ښه برابر مکمل اوچته برایي شوې ده، دې پلاټ ښه مکمل اوچته برایي شوې ده. درې څلور ډمپره په دې کې مال اچولی شي، ښه برابر دې له بنیاد تړلی شي. دا پلاټ جدا دی او دا پلاټ چې دی دا جدا دی. نو چې چا به علم پکاري نو تقریبا 240 گز ځای جوړیږي، او رابطه وکئ نو په کمنټ کې موږ ته ووایئ، او چې چا پکاري نو موږ سره رابطه وکئ، نو ښه په مناسب قیمت به یې درکړو. صوابي ټاون گلی نمبر 11 آخري سر ته. دا صوابي ټاون گلی نمبر 11. او داسې چې راشئ تاسو نو دې سایډ ته چې دی دغه د ګلشن بونیر علاقه ده.
او تاسو ته ما خو لږ رامخې ته شو دا د کجوري بوټي شاته د پیر صاحب جومات دی نو بالکل لکه د پیر صاحب جومات دومره دی چې یو 25 قدمه لار ده او د هغې سره قریب ده پلاټ دی او ډېر قیمتي او اعلی پلاټ دی موږ سره رابطه وکړئ بیا جزاک الله دا هغه تاسو ته ما پیر صاحب جومات یاد کړو دا بالکل پیر صاحب جومات دی او دا د پیر صاحب کور دی دا او دا د پیر صاحب د کور باونډري ده او سبزی دغه ته بیخي ضرورت نشته راشئ او به یې دې جبه کې ځان له کرئ دغه هغه طرف ته د روډ نه اپله دا ګلشن بونیر دی ټول او دا دې سایډ ته چې دی استاد جي پکې اعلان وکړو جومات ته چاندم راوړئ راوړو انشاءالله نو بیا دا دلته خلک سیل میل لم راځي دا ډېر ښکلی د تفریح ځای دی او مونږ یې بیخي په دې اخري لمنه کې دا کم پلاټ دی مونږ دغه تاسو سره شیر کو د دلته نه دا مخامخ د کورونو ترمنځ چې کوم پلاټ دی دغه مونږ تاسو سره شیر کو او دغه واړه ناست دي هغه سیټ ته هغه قبرستان دیوال دی شاید چې تاسو ته ښکاري او دا د جومات سپیکر ښکاري دا یو بل جومات دی او دې سیټ ته چې راتاو کې نو دا د پیر صاحب جومات دی دی خوشحاله که دا د پیر صاحب جومات دی ښه ښکلی او دغه د ګلشن بونیر هغه آبادي ده دا ښکلی او دلته ځان له تورۍ بینګړ الوګان هر څه چې څه کوئ نو ستاسو مرضي ده دا دې کورونو اوبه راځي او دلته جمع کېږي او دلته چې وایي میان دي پکې وایي ډېر شی او بس طبقې ځان سره راوړئ خالي نور سیوا چې دی نو خشاک مشاک دلته شته ده کیکر میکر به ته بلو